جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د یوې اونې د لاندې آرام فرما دی او یو کافر راغی پټ په پټه باندې وی لیدل چې هغه سړی چې مونږ یې د وینو تږي یو، هغه سړی چې زمونږ دشمن دی، هغه سړی چې زمونږ خدایانو ته خیرې کوي، هغه سړی چې زمونږ خدایانو ته کنځل وینا کوي، هغه سړی چې زمونږ د خدایانو خلاف تبلیغ کوي، هغه یوازې پروت دی. وی دې کافر توره راوښکله او وی چې دا هغه موقع ده چې ما د خدای نه غوښتله، دا هغه موقع ده چې زه به ټولو ملګرو نه انعام والم، دا هغه موقع ده چې زه به په وطن کې په علاقه کې نیک نام شم. نو ورنږدې شو او نبي پاک علیه الصلاة والسلام باندې توره وخوځوله. پیغمبر پاک علیه السلام سترګې مبارکې کولو شوې چې ویې کتل نو دا کافر ورته وایي چې اوس راته ووایه چې تا به ما نه څو خلاصوي، ګیر شوې راته. نبي پاک علیه الصلاة والسلام دا نه ما سره ملګري دي، ما سره جان نثاران دي، ما سره صحابه کرام دي، ترا خبر مې کړل در باندې ټوکړې ټوکړې به دې کم، په دې وطن کې به دې ونولم، داسې به دې کم چې دا خلق به دې عبرت ته تیار شي، داسې به دې کم چې خلق به دې حشر نشر وګوري. ما سره داسې خلق دي چې هغوی په ما ځان قربانوي. نه، نبي پاک علیه الصلاة والسلام ونه فرمایل، پیغمبر پاک علیه السلام وفرمایل چې ما به تا نه زما رب خلاصوي، ستا د ګوتو نه که زه خلاصېږم ما به خپل خدای خلاصوي، ما به بل څوک نه خلاصوي. ای د دې عاجزۍ د دې لفظ څومره یره وه، د عاجزۍ دا لفظ الله پاک ته دومره خوښ شو چې الله عز وجل د دغې کافر په دې زړه کې دومره رعب او دبدبه واچوله چې د هغه د لاس نه په رپېدو کې هغه توره وغورځېدله او په ځمکه باندې راګوزاره شوه. نبي پاک علیه الصلاة والسلام راواغېشتله. نو که نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمایلو چې ما به تا نه ابوبکر خلاص کی، ما به تا نه عمر فاروق چې بادشاه د زمانې دی، طاقتور د زمانې دی، پهلوان د زمانې دی، هغه به مې درنه خلاص کی، علي اور مرتضی به مې، نو دا خو تکبر شو که نه؟ په خپلو ملګرو باندې ګوره تا غاوره شوې، په خپلو ملګرو باندې تا تکبر وکړو. نه، نبي پاک علیه الصلاة والسلام داسې ونه کړل. خپل امت ته دا ارشاد فرمایلو چې ګورې عاجزي الله پاک وغی او د عاجزۍ او د رحمت په څادر کې ځان راغونډ کړي. نو انسان ځان ته پاور والا وي، طاقت والا وي، لیکن الله پاک دا انسان ډېر عاجزه پیدا کړی دی. د قرآن حکیم ارشاد مبارک دی وخلق الانسان ضعیفا، دا انسان مونږ ډېر زیات کمزورې پیدا کړی دی. او ګورې نه په سر باندې درد راغی، په غاښ باندې درد راغی، په لاس باندې درد راغی، په خپه باندې درد راغی، په ډوډۍ باندې درد راغی، په اوږه باندې درد راغی، په غاښ باندې درد راغی، په سټ باندې درد راغی، په مرۍ کې لږ شانتې د انسان ګړۍ راوچتې شوې. په ایماندارۍ درته یم څه نواب دی، څه ملک دی، څه خان دی، څه جایدادونو مالک دی، څه بادشاه دی. تاسو ګورئ نه څومره په ځمکه باندې لوغړېږي، د سر درد ته ارام نه راځي، په ځمکه باندې لوغړېږي، د خپې درد ته ارام نه راځي، په ځمکه باندې دوغړېږي، د دې انسان سټ ته ارام نه راځي. مال دولت لګیا دی، د خپل زړه دړکن کنټرول کولی نه شي. هغه نعمتونه چې الله پاک ورله جایز او حلال ګرځولي وو، دغه مؤمن مسلمان لګیا دی بیا د مالګې نه پرهیز کوي، دی لګیا دی بیا د چینو نه پرهیز کوي، دی لګیا دی بیا د خوږو نه پرهیز کوي، دی لګیا دی بیا د فولادو نه پرهیز کوي، دی لګیا دی بیا د بادګرشي نه پرهیز کوي، دی د الوګانو نه پرهیز کوي، دی د دالو نه پرهیز کوي، دی د چایو نه پرهیز کوي، دی د یخو اوبو نه پرهیز کوي. ولې؟ الله عز وجل سره داسې طاقتونه دي. دغه د دنیا باچا یې چې راونیوه نو د انسان ته بیا پته ولګېده چې زما مال دولت په کار راتلو والا نه دی. دا درد به په څه ختم شي؟ په پیسو باندې؟ نه. دا درد به په څه باندې ختم شي؟ په چغو باندې؟ نه. دا درد به په څه باندې ختم شي؟ په مګلو باندې؟ نه. دا درد به په څه باندې ختم شي؟ په ټکور باندې؟ نه. بیا د دې درد مأوا او ملجا او د دې درد دپاره ټکور صرف او صرف د خدای تعالی ذات دی، ما سوا د الله پاک نه علاوه دغه درد له څوک شفا ورکوونکی نشته دی. دا ما تاسې ګپ لګو چې زه دومره تکړه یم او زه دومره باتور یم او زه دومره بد یم او زه دا چل کوم او ما خو دومره راپرزولی دي او ما خو دا چل کړی دی. نه نه نه، ستا یو نوک په تندک باندې ازار شوی نه دی،
کله چې ستا یو نوک په تیندک باندې هزار شو په ایماندارۍ ټوله شپه دله بیا خوب نه درځي او ځان سره سره ټول کور دې په خپلو چغو باندې ویښ ساتلی وي د دغه خو دې بیا طاقت دی انسان ډېر عاجزه دی او ګوره الله پاک پیدا کړی عاجزه دی خو دې تکبر کوي او الله پاک تکبر نه خوښوي الله عز وجل عاجزي خوښوي الله پاک فرمایي چا چې د الله پاک دپاره عاجزي اختیار کړه وی الله پاک به دغه انسان اوچت کی او چا چې تکبر وکړو اوچتوالی وکړو بړایي وکړه زه خدایم او زه خدایم الله عز وجل به پړ مخې راوغورځوي او ذلیله به په دنیا کې وګرځوي او موتا کې ګوره د عاجزۍ سبق موتا نه دی زده کړی موتا د تکبر پته نه لګي چې چېرته نه مې زده کړی د مونږ مشران خو ډېر عاجز وو په ځمکه به ناستو روټۍ د هغې په ځمکه جامې د هغې غریبانانو پیوند والا شلېدلې او دغه غریبانانو به بس یو پټکې به وراوا به چې په حجره کې به ناستو یوه به یې کونټۍ وه یو به یې د سپلو یوه جوړه وه پته نه لګي چې مونږ د تکبر په زمانه کې د چا نه زده کوو په کومې طریقې سره مونږ د شیطان دوکه کړو او مونږ یې په تکبر کې واچولو د الله پاک په دشمنۍ کې واچولو د نبي پاک علیه السلام په نافرمانۍ کې واچولو د قرآن خلاف یې کړو د احادیثو مبارکو خلاف یې کړو او مونږ لګیا یو هغه څیز له هوا ورکوو کوم څیز باندې چې خدای تعالی ناراضه کېږي خفه کېږي هغه شی نه مونږ غاړه ورکړې ده تکبر دی او کوم څیز باندې چې خدای راضي کېږي خوشحالیږي عاجزي باندې انکساري باندې په ځان ختمولو باندې چې زه څه نه یم زه څه یم عرصتې که یو سړي ویل که کښېنه مړه ته پسې نو ورته یې مړه ته پسې زه خو په ډېر څه یم زما شپاړسم تعلیم دی ستا به پسه نه پوهېږي ستا هغه پلار به پسه نه پوهېږي مونږ ورته داسې وایو که یو سړی وایي چې ته پوهېږې نه ورته وایي یاره جي تاسو پوهېږئ مونږ ډډه سو باندې پوهېږو نه خبره به هم ختمه شي او عاجزي دې وکړه الله پاک ته دا ادا پسند ده الله ته دا سټایل پسند دی الله پاک ته دا طریقه خوښه ده زما محترمو عاجزي اختیارول پکار دی الله پاک انسان پیدا کړی کمزوري دی نو دې بدمعاشي د کم ځای نه کوي الله پاک انسان پیدا کړی کمزوري دی نو دې تکبر د کم ځای نه کوي او چې کله زما او ستا مسکن زما او ستا آخري کور زما او ستا آخري ځای زما او ستا آخري د اوسېدو مقام هغه تورې خورې دي تورې خورې هلکه وایي زر کوه ور واچوه مړه څه کیسه پکې کې یا خو قاضي دې بندې که خورې دي بس ور واړوه که نه خپل یار راته داسې وایي په دې غاړه ناست دي که نه ور واړوه که نه زر کوه که نه وایي که نه وایي نو عاجزه ډېر یو ګورې ښه ما تا چې کومو پیسو باندې ځان له جوړه اخېستې خشته که نه هم رانه خلک پاتې کي د افسوس مقام دی په خپلو کې تقسیم کي او الله بس ما له ډېر خفګان راشي زه یم چې وصیت ولیکم چې د خدای انصافدارو لږ په سم کفن کې مې یاره ښخ کړې دا څه کفن دی یا چې په دویم ځل یې وینځلی نه شي دا څه کفن دی چې په دویم ځل یو لاس ورکه بل لاس ته ورکه یاره چې ونه شتېده نو بیا وایه دغه کفن د دې ځوانانو د دې زلمو د دې خپلو خپلوانو بیا مونږ تړه شي نو تکبر د کم ځای نه کوې یا نو پکار دا دی چې عاجزي اختیار کړو که یو سړی وایي چې ته څه نه وایي ته څه یې مونږ هېڅ نه یو مونږ ستا د خپو خور یو یا الله عز وجل دې مونږ کې عاجزي پیدا کړي خدای تعالی دې زمونږ د زړونو نه زمونږ د ذهنونو نه د تکبر ماده وښکلي کړي او الله عز وجل دې مونږ نه هغه کارونه واخیستلي کړي په کوم باندې چې زمونږ رب راضي کېږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین